أمتي أمة قائمة على أمر الله لا يزرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزتمند مسلمانانو د مبارکبادی مستحق یی الله د تاسو ته دا عظیم جلسه دا عظیم اجتماع چې تقریبا د 2 او یو دستاربندو چې په هغې کې 9 علما دي او دا باقي د قرآن حافظان دي. یو طرف ته هم د قرآن حافظان، بل طرف ته هم د قرآن حافظان، او په منځ کې دا د علماو ګلدسته. الله دې دا ګلدستې تاسو ته مبارکې کړي او الله دې د دې ګلدستو په برکت باندې ستاسو کې امن او خوشحالۍ راوړي. ما چې سلام واچو او ستاسو نه مې په زوره باندې د سلام جواب وغوښتو، په دې کې یو تعلیم د دې دی چې مولا د امن او د سلامتیا نوم دی. خلکو ته هم د امن او د سلامتیا تعلیم او ترغیب ورکوي او د خلکو نه هم مطالبه د امن او د سلامتیا کوي. او د مسلمان د ټولو نه لویه علامه دا ده چې دا د یو بل سره میلاویږي، نو د لاس د میلاوولو نه مخکې یو بل ته دا اعتماد ورکوي چې السلام علیکم وعلیکم السلام، ما او تا په امن او په سلامتیا میلاویږو او د امن او د سلامتیا ژوند به تېروو. او نن د دغې امن او د سلامتیا د عام کولو دپاره دې ټولو علماو نن یو عظیم تقریب د امن د دعویدارۍ په نوم باندې قایم کړی دی. او دا د امن ګلدسته د حافظانو، دا د امن ګلدسته د علماو دا تاسو ته په لاس کې درکوي چې ای د امن غوښتونکو خلکو که امن غواړئ، خوشحالي غواړئ، سلامتیا غواړئ، د دې علماو مرسته وکئ، د دې علماو تابعداري وکئ. د دې علماو په تابعدارۍ کې به انشاء الله العزیز تا ته دا د امن پیغام میلاویږي، دا د امن ګلدسته به درته میلاویږي. دا ستاسو جامعه او ستاسو مدرسه دا په 1952 کې په 1952 کې جوړه شوې ده او بیا د هغې نه پس په دې کې د امن تعلیم د قرآن په نوم باندې ورکېږي، په دې کې د امن تعلیم د دین په نوم باندې ورکېږي. بیا په څه ډول کې دا د امن تعلیم ممکنه ده چې په دې کې معطل او بیکاره شوی و. نن ستا د علاقې نوجوانانو علماو دا د امن سکول، دا د امن فیکټري، دا د امن کالج، دا د امن یونیورسټي چې دا دیني اداره ده، نن یې بیا الحمدلله د هغې سردوبارګي وکړله او نن یې تا ته د امن په نوم باندې د دې دومره کثیر تعداد د حافظانو او د دې دومره لوی شمار د علماو په نوم باندې دا یې تا ته مخې ته کړی. دا ستا د مدرسې کارکردګي ده. ستا مدرسه د امن په نوم باندې جوړه وه او د امن د پیغام د عام کولو دپاره تا ته د امن په نوم باندې حافظان درکوي، تا ته د امن په نوم باندې علما درکوي، تا ته د امن په نوم باندې مفتیان درکوي او دنیا ته دا څرګندوي چې مولا دهشتګرد نه دی، مولا امن پسند دی او د امن د تعلیم د عام کولو دپاره په امت کې د امن په نوم باندې کار کوي چې هغې ته دین ویلی کېږي، دیني فطرت ورته ویلی کېږي. نن یې الحمدلله تا ته د هغې عملي نمونه وښوده.
دا ستا دینی اداره وه دا دینی اداره چې د کله نه قایمه شوې ده دې د امن تعمیم کړی دی دې د امن تعلیمات خلکو ته ورکړي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنۍ مدرسه په مکې مکرمې کې د حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه په کور کې پټه شروع او چې څومره کسان به راتلل چې کوم تعلیمات به یې ورکول چې به وتو به هلته وی بچیا چې کوم تعلیم مې درکړی دی د دې تعلیم عاموالی د امن په بنیاد باندې کوه اصل چې په قوم کې د هغې نه فساد راشي 30 کسان د پیغمبر علیه السلام د اولنۍ مدرسې طالب علمان شو چې کله د مکې مشرکان د امن مخالفین هغوی مجبوره شول چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا د کوم د امن تعلیم ورکوي په دې سره خو به زمونږ د مال او د دولت د حاصلولو هغه تمامې منصوبې ناکامه شي حضرت عمر لا چې تر اوسه پورې مسلمان نه و توره په لاس کې راواخسته او راپاسېد وی دا د امن علمبردار دا چې خلک ورته پیغمبر وایي د ده دا قصه ختموم ولې مونږ خو په دې ملک د بې امنۍ ژوند تېرو ظالم د خپل ظلم دپاره بلکل آزادو غریب بې راونی مال او دولت به ترېنه واغست قتل او قتال به یې ورسره شروع کړو څنګه دا پیغمبر نن په دې خلکو کې د امن د تعلیم د عام کولو لپاره محنت او کوشش کوي چې کله راووت د پیغمبر علیه السلام د امن د علمبردار د ختم کولو لپاره راووت په لاره کې ورته یو سړی مخې ته ورغی چې عمر چېرته ځي وی روان یم دا د موحدینو دغه پیغمبر ختموم چې دا کیسه مکمل ته ور ختمه شي هغه ورته وی د هغه ختم کول به وروستی د امن تعلیم او د امن پیغام دا خو ستا کور ته ورغلی دی لاړ شه د هغه خپلې خور تپوس دې وکړه د هغه خور چې دې په چا باندې واده ده د هغې تپوس دې وکړه هغوی خو هم د امن په دیني مدرسې کې داخل شوي دي چې څنګه ور ورسېد او ویې کتل ښځه او خاوند دواړه د یو استاد سره ناست دي او د امن د تعلیم کتاب د امن کتاب چې قرآن دی د هغې زده کړه پکې شروع ده حضرت عمر چې کله ورننوت او دا خپل اوښې تاسو پېژنئ خپل اوښ یې ولید په هغه باندې ګزار کوو ګزار خور یې رامخې ته شوله او دا خپل خاوند دی د عمر د هغه فولادي ګزار نه بچ او دا خور یې په مخ باندې ولګېدله دا خور یې ځمکې ته وغورځېدله چې کله بیا په خاوند باندې وار کو خور یې راپاڅېده او د حضرت عمر لاس یې ونیو وی د کوم پلار نه چې ته پیدا یې د هغه پلار نه زه پیدا یم که تا ته عمر ابن خطاب ویلی کېږي ما ته فاطمه بنت خطاب ویلی کېږي بل ګزار ونه کړي رور چې خور ته وکتل چې مخې بلکل په سپېړه باندې تک سور دی هغه د خور باندې د رحم او د نرمۍ جذبې په زړه کې راغله او نور ایماني ورننوت وی خور دا د کوم د امن د کتاب تلاوت چې تاسو کوو دا ما ته وکړه خور یې ورته وی د دې قابل ته نه یې په تا کې پاکوالی نشته ځان پاک کا او بیا به راشي او ورته یو عجیبه خبره وکړه وی ای زما وروره دا د امن د پیغام د قرآن د دې نور دا زما په زړه کې ننوتی دی دا ستا په وهلو باندې وځي نه د دې وجې نه ځان هسې مه ستړی کوه
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چکل اغی ورطا دا پاکوالی نفس طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى دا الله اول دا قرآن صفتنا ورطا ذکر کر بیائی دا اغی نفس دا اللہ دا توحید تذکری ورطا اکری او بیائی دا آیاتنا ہوئی کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری دا عمر پا دے زرکی دا ایمان نور دا ایمان رنا داخل شویوا او ما اعلانی وکو چی ما دا امن دی استاذ تبوزی زوهم دا امن پا دی مدرسی کی داخلی اما پا پختو کوئی گئی چی کلی ورویس او مدرسی تننوطن یو طالب علم پا مندر آگئی او پیغمبر علیہ السلام تاوئی چی دا عمر پلاس کی تور دا او مدرسی ترا روان دے دا پیغمبر علیہ السلام تردے حضرت حمزہ اگر تویرا پریدے کنیتی خو خوکی بنی او کنیتی بدو دیر با پا پیغمبر باندی گزار کئی او دا دی گزار نمخی مخی بما دا دا قسم مکمل ختم کری کہ سنگراغے آواز کے استاذ محترم ما ہوں دا امن پدی مدرسی کی داخل کا او ما تکلیمہ ہوا آیا پیغمبر علیہ السلام دعا کرے ہوا کہ اے پروردگارا دا مکی پدی دو لوی طاقتور قوتوں کی یو طاقتور اگر دا امن پا مدرسی کی داخل کی خدای پاک اگر دعا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی پبارک قبول کرلا ایمان یراؤ او چې څنګه ایمان راوړو اوس طالب نټینګي وی یا رسول الله تر نن پورې دا مدرسه د امن چې وا دا پټه وا دا امن به د دین وباسو او بهر به اعلان کو چې موږ د مکې په دې ځمکه باندې امن غواړو پیغمبر علیه السلام ورته طالبا نه راغلی پرې د مینه یا رسول الله بهر زخلقو پا بہادرے باندی یادولم زیچے پا حالت دا کفر کیوں خلقو با مادمی چی شجاع دے اس کی ما دا امن سبق ازدکو دا توحید دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبق نواغس اس بخلق ماتوی چی دا غو بزدل دے دا درپکتے دے ویریدون کے دے زب میدان توزم او اعلان پیغمبر علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا زید ابن ارقم فکور کی دا امن دا مدرسین رعوت او اعلان وکو چی من دا امن جنڈا دا با بیت اللہ شریف بانے ادرو او من دا بیت اللہ شریف پا دی خطی او پزمکہ کی امن راون او سوک چی دا امن دشمن وی دا عمر مقابلی تا دراشی یا بے خدا کواندکم یا بے مور یتیمکم لیکن زمان مقابلی لے درش اوراغ دا کفارو دا فسادیانو دا اغیب پمینس کی اعلانو کو چنن عمر دا اعلان کی چا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ دنیای کفر دا ظلم او دا فساد اغلوی دی قوتنا سترگی ٹیٹی کری دی ولی دا عمر غیرت ورطا معلوم دی چی پا کفر کے پا کم غیرتو نن دا ایمان قوت تا وجنا داغا پا غیرت کی داغا پا زرورتیا کی نور ہمی اضافہ شوی داغا پیغمبر علیہ السلام دا امن مدرسہ پا مکی کے قائم اکرلا دا امن مدرسے پا مدینی منوری کے قائم اکرلا او بیا دا دی امن دا تعلیمات دا عام کونو دا پارا چکل پیغمبر علیہ السلام دا عرفات پا میدان باندی ولارو پا اوخا باندی سور دے او دا یو لاکو نزیاد شاگردان دی ورسرا دا یو لاک نزیاد مریدان دی ورسرا دا یو لاک نزیاد مجاہدین دی ورسرا اگوی کے تقریروں کو او دا تقریر پا دوران کے ورکا ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم
واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. د امن پیغام الیوم اکملت لکم دینکم، د امن پیغام چې دین دی هغه مې درله نن ورځې مکمل کړی دی. واتممت علیکم نعمتی، او د امن قانون چې قرآن دی هغه مې هم پوره کړی دی. او ورضیت لکم الاسلام دینا، د کوم تعلیم په ذریعه باندې چې امن راځي چې هغه اسلام دی دا مې ستاسو دپاره پسند کړی دی. که په مخ د ځمکې باندې د فساد مقابله کوئ نو د امن تعلیمات قبول کړئ. امن دا د لا اله الا الله محمد رسول الله سره تړلی دی. عزتمندو ستاسو د دې علاقې دا لوی علما ناست دي، تپوس ترېنه وکئ چې په دې عربو کې چې بدامني وه، فساد و، صرف په دې باندې به ور څلوېښت کاله، دوه سوه کاله جنګونه به په دې باندې چې زما په پټي کې کوتره پېژنئ څه شي ته وایي؟ چرګې ته وایي که نه؟ پېژنئ که نه؟ چې زما په پټي کې کبوتر او کوترې هګۍ اچولې وه او ستا اوښه راغله او زما په پټي کې چې امن حاصل کړی و. لوښی خو پېژنې که ورک شي درته هغې خبرې تاسو چې به یو بل له لوښي ورکوئ وی لوښی مې ورکړی پسې سو په امن کې وی دا کوتره دا زما پټي ته راغلې وه، دا زما په امن کې وه. ستا اوښې ولې زما په پټي کې زما په امن کې راغلې کوتره د هغې هګۍ یې ماته کړې. بس اوښه یې مړه کړله، د پټي مالک ولګېد، د اوښې مالک یې مړ کړو او تر 40 کالو پورې جنګ بعوث هغه د دوی په منځ کې جاري و. ظلم و پکې، بدامني و پکې، بې امني و پکې. لیکن چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او د امن تعلیمات یې عام کړل، لا اله الا الله محمد رسول الله دا بهترین کلمې ورله ورکړله. هغه د یو بل جاني دشمنان هغه د کلمې په اعتبار سره داسې ورونه وګرځېدل چې په یو بل باندې د مال او د جان قربانولو ته تیار وو. دا تعلیمات دا پیغمبر علیه السلام د مدرسې په ذریعه باندې عام کړل. چې کله تعلیمات پوره شول او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته دستاربندي کوله لکه نن زموږ دې حافظانو ته او ستاسو دې ځوانانو ته دستاربندي کېږي. پیغمبر علیه السلام د خپلو شاګردانو نه تپوس وکړو چې هلکه سبق مې درته پوره کړو که نه؟ هل بلغتو؟ دین مې درته پوره ووي؟ ټول ورته اعلان وکړو چې آو تا موږ ته دین پوره را رسولی دی، د امن پیغام دې پوره را کړی. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې ای زما شاګردانو، ای زما مریدانو، ای زما مجاهدین، فلیبلغ الشاهد منکم الغائب. دا د امن تعلیم چې نن په تاسو کې راغلی دی دا راوالی او هغه خلکو ته چې موجود نه دي هغوی ته یې ورسوئ. د پیغمبر علیه السلام د امن د مدرسې دغه د علمبرداران راووتل او په لوی زمین باندې د لا اله الا الله محمد رسول الله دا ښکلی پیغام عام کو او تور او سپینې یو کړل. انګریز او هندوی یو کو، د هندوستان او د پاکستان انسانان د کلمې په بنیاد باندې یو کړل. دا د امن تعلیمات، دا د پیغمبر علیه السلام، دا د امن قانون قرآن او د دغه قرآن تعلیم د دې امن په مدرسو کې ورکولی کېږي. او نن دا د امن علمبرداران الحمدلله په خپلو سپینو پګړو کې په تاسو کې چې کله د یو بل سره جنګ راشي، جنګ زما پښتو اورئ او یو
اخونزاده صاحب پکې راپاسي، ملک پکې راپاسي او مولي صاحب پکې راپاسي او یو کپړه د هغوی په منځ کې داسې ړقوي چې یاره تاسو د یو بل سره جنګ مه کوئ، هغه توری که سپینې تاسو ټول ونه سپینې. نن الحمدلله زما دې ښکلو ګلانو د امن سپینې سپینې پګړۍ یې تړلې دي، د امن سپینې سپینې جامې اچولې دي او دنیا ته دا وایي چې مولا امن دی امن دی امن دی، او نن د امن دا عملي نمونه تاسو ته وړاندې کوي او دا د امن علمبرداران دا په دیني مدرسې کې پیدا کېږي. نن زما د دیني مدرسې د دنیا مخالفین موجود دي، په پردي نه خو ګیله نه کوم، خپل زما په جامې کې راغلي دي او زما د دې مدرسې مخالفت کوي، لیکن عزتمندو مولا په مخالفتونو نه ختمېږي، که ختم نه شي دا د چا پلار نه شي ختمولی. د دې امن د دې مولایانو سرچشمه هغه محمد رسول الله ذریتیمو دنیا ته راغی، ډېرو خلکو یې مخالفتونه وکړل، اول یې چاته سوی نه وی زموږ دا خلک ناشنا دي پوهه بشي، خو چې کله نه پوهېدل که نه نو بیا یې ورته څه وکړه سینې ورته وواله او په دې ستاسو طرف ته کبډي کېږي نه به کېږي، په کبډي کې کوم ځای خلک دوه چې یو بل له وتې کوم ځای وتې سینه نه وایي ما پښتون وایې یعنې په پتون باندې ورته لاس راکاږي که د نرس وي خو میدان ته څه دی راشه پته به دې ولګي. نو پیغمبر علیه السلام په مدینې کې اعلان وکړو چې بچیه مدینه مې خپله ده، مدینه مې سټیټ دی، مدینه مې ریاست دی، اوس تا غونته کې څیزونه ماته ټینګېدی شي او 314 طالبان هغې میدان ته وویستل او دنیا ته ښکاره کړله چې د امن علمبردار هغه به د فسادي په مقابلې کې غلبه راوړي او هغه به شکست نه خوري. د امن اولني علمبردار عقاید جهانو هغه د چا په مخالفتونو باندې نو ختم شوی، دین محمدي کلمه د توحید د چا په مخالفتونو باندې نه ده ختمه شوې، دا د امن سرچشمې دا به هم په مخالفتونو باندې نه ختمېږي. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، دوی دا غواړي چې دا د الله د نور دا عظیم ادارې دا د خپل خلو په پکو باندې ختمېږي، لیکن ویأبى الله الا ان یتم نوره ولو کرها الکافرون. که څوک سوځي ودې سوځي، الله پاک فرمایي چې زه به دا د امن ادارې دا به زه قائم او دائمي ساتم. نن عزتمندو ستاسو د دې مدرسې دا د امن د علمبردارانو دا یو تقریب او اجتماع ده، تاسو د دې دپاره راوښتي یئ چې دا د امن نمونې دا د امن علامې دا نورې هم زیاتې کوي. الله جل جلاله به په موږ باندې خوشحالۍ راولي، خوشحالۍ. نن زما او ستا د دې مدرسې په مخالفت په مختلفو طریقو سره منصوبې جوړېږي او د وزیر اوسېدونکو ښکلو ښکلو ځوانانو ستاسو د دې سپین ږیرو دور په جرګو کې تېر شو که نه دی تېر شوی؟ اوس جرګې مرګې ختمې دي، وایي ځکه قبایل ختم شوي دي، اوس څه دي ذلي دي، اوس به پکې سشنجج راځي او سیولجج به پکې راځي او وکیلان به پکې وي. اوس د مشرانو عمر په جرګو کې ختم شوی و. د وزیرو د ډومیر ځوانانو د خپلې عقیدې د حفاظت دپاره، د خپلو عباداتو د حفاظت دپاره، د خپلو اخلاقو د حفاظت دپاره او د خپل کلتور او د خپل ثقافت د ساتلو دپاره د دې علماو مرسته وکړه. دا علما الحمدلله تر ننه پورې ستاسو حفاظت کړی، لیکن نن زما ځوانانو او خصوصا د وزیرو ځوانانو د دې علماو نه نفرت اختیار کړو
د هغه نفرت په بنیاد باندې نن د وزیر ځوانان زه وینم ملګرو، ما سره ډېرې خبرې دي خو زه کوم. د وزیر دا ځوانان دا چې په عصري تعلیمي ادارو کې په سکولونو او په کالجونو او په یونیورسټو کې دي، د دې خپلو ځوانانو د عقیدې تپوس وکړه. ډېر د وزیر ځوانان دي په الحاد کې مبتلا دي، د الله د وجود د الله د یووالي د انکار کې مبتلا دي. وایي خدای نشته، او چې خدای نشته نو ورسره خو نور هم څه نشته، او چې خدای نشته قرآن نه مني، منځ نه مني، زکات نه مني، اخلاقیات نه مني، د اسلام او د امن کلتور او ثقافت نه مني. نن عزتمندو دا اجتماع د دې دپاره مقرره ده چې الحمدلله د دغه علماو په برکت دا ښکلي ځوانان تیار شوي دي. ای د ډومېل د وزیرو ځوانانو ستاسو نه موږ درخواست دا دی د دې خپلو علماو سره تعلق وساتئ، عقیده ترې نه زده کوئ، عبادات ترې نه زده کوئ، او که ستا د څه په باره کې شک وي نو د دې شک د ختم کولو دپاره د دې شک د ختم کولو دپاره د دې علماو په مجلسونو کې کښېنئ. نن ستا په ذهن کې ګنده ګنده خبرې اړچولې شوي دي، او د هغه ګندو خبرو د وجې نه ته د دین نه لرې کېږي. حالانکې دین دا د کامیابۍ ضامن دی، دین د امن ضامن دی، دین د خوشحالۍ ضامن دی، او دین الحمدلله دا د دقې علماو سره دی، او د دې علماو په ذریعې باندې الله دین محفوظ کړی دی، او د دې علماو په محنت باندې به انشاء الله العزیز دا دین تر قیامته پورې انشاء الله العزیز محفوظ. دقه رنګې وي چې څنګه راغلی امتحان عزتمندو ستاسو دی. د مشرانو نه مې درخواست دا دی چې په خپلو ځوانانو باندې نګراني وکړئ، خپل ځوانان د خپل نظر لاندې وساته، او دا ځوانان د دې علماو په مجلسونو کې کښېنوه. انشاء الله العزیز دا ځوانان به په مستقبل کې خدای پاک باکماله انسانان د عزت والا به یې جوړ کړي، د امن والا به یې جوړ کړي. الله جل جلاله دې دا ګلدستې تاسو ته مبارکې وګرځوي، او د دې ګلدستې په فراغت باندې دی الله پاک تاسو ته نور هم توفیق درکړي چې که دا مدرسه ده که نورې دیني مدرسې دي دا د خپلو بچو دپاره د تعلیم او د تربیت مرکزونه وګرځوئ. ستا اولاد به خدای پاک د تعلیم او د تربیت په زیور او په کالو باندې ښایسته کړي، تا به ورسره خدای پاک عزتمند کړي، او الله دې ستاسو تعلق د دې علماو سره پیدا کړي. عزتمند ملایان منئ پس کېږي په جرګې کې په مسجد دا مولوي صاحب وایي دې موږ فقط په جومات کې مني، په جومات کې موږ نه مني، په ننواتو کې موږ مني. ولې ځکه د دوی ننوات څوک قبلوي نه، هغه وایي مولوي صاحب ترې نه مخکې کا، شیخ صاحب ترې نه څه کا مخکې کا، بس هلکه پلانکي مولی راویستی تباه به شي. دا ننوات یې به څه دی ومنو. نو مولا به چې څنګه په جومات کې مني څنګه په ننواتو کې مني، تعویذونه ماویذونه به دلته کېږي که نه کېږي، په تعویذونو کې یې مني، په نورو څیزونو کې یې مني. دا مولا به په هر میدان باندې څه کوي منې به، او چې دا مولا دې ومنو که نه انشاء الله العزیز خدای پاک به درته د امن ژوند درکړي. د امن نن چې دا مونږ په بد امنۍ کې یو، دا نن چې په مونږ د ظلم په دې چکۍ کې مونږ وړه کېږو، د هغې وجه دا ده چې ما ځان د مولا مشر نه دی منلی، او چې مولا دې مشر نه کړو بیا به د هغې انجام هم دغه وي. الله جل جلاله دې ستاسو تعلق د خپلو علماو سره پیدا کړي، او عزتمندو دا مدارس دینیه دا ستاسو د بچو په راویستو باندې ابادي دي، دغه رنګې دا به ستاسو په مالي تعاون باندې هم ابادي. او که ته مال نه راکې که نه مړه ستا مال دې تا ته مبارک شي، خو ما له بچې راکړه. زما پښتو تاسو واورېده، مونږ له بچې راکړه، بچې
پاتې شو زما د مدرسې مالي ضروریات هغه چې ته نه راکې که نه په ایمان بیا به هم راکې که نه بیا راکې ولې خدای پاک به داسې وخت راولي چې زه به درته یم چې اوس ورکړه پکې شا زموږ یو ملګری و که نه نو دا ناتخوانان خو ستاسو دلته هم پیسې لري نو داسې زموږ یو ملګری دی د کراچۍ هغه وایي یو ځای کې مې باید نظمونه مې وي د دنیا خلکو پیسې راکړي لیکن را سره د کراچۍ یو لوی عالم ناست و بیا هغه داسې وایي وی ما ته یې وی چې حساني د دې دومره نه دې ویستې خو که نرې زما نسوي وی ما ورته وی چې حضرت انشاءالله العزیز وی ما په دې خپل ناب کې ډېر لچک پیدا کړو خو مولوي صاحب هم دقسې ناست بلکل خوځي نه وی ما چې خدایه څه چل कि पर आखिर की जी में नज़म हुई नोरतमी कि हजरत दो शेर आपकी नज़र तो कि माँ शेर खलासो या अगर जेब तलाश को 500 रुपये नोटी दगार नहीं सदे राउ इस्तो ये माँ वर्तमी कि दगार भी बिस्ते ला दगार की मुंबई द मदरसों सर ताउन न को बियाबम मजबूर कीगु अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ दा ताउन न बको दा मदरसे स्तासुदी دا مدرسې ستاسو د اولاد د تعلیم او د تربیت لپاره جوړې دي انشاءالله العزیز چې تاسو نور هم تعاون کوئ نورې به هم دا خدای پاک دا مدرسې ابادې ساتي الله دې په تاسو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند راولي او دا ګلدسته د دستاربندۍ د حافظانو او د علماو دی الله پاک تاسو ته مبارکه وګرځوي